محترم مسلمانانو، موجوده حالاتو ته چې سړی ګوري، همتونه د خلکو کمزوري دي، جسمانی قواوې کمزوري دي، مشاغل د خلکو ډیر دي، ګناوې ډیرې دي، خودخواهي خودفسندي دا په خلکو کې ډیره ده. د الله د عشق د الله د محبت سلسله په خلکو کې ډیره کمزوري ده. د دغه وجنه عام خلک په قسمه قسم پریشانیو باندې مبتلا دي. هر سړی غواړي چې ما ته خدای پاک راحت او سکون پیدا کړي، او دینی طبقات خو غواړي چې الله تعالی ما ته اصلاحي ترقیم راولي، نفس راحت و سکون نه بلکې الله ما ته اصلاحي ترقی راولي، د الله د قرب مقامات خدای پاک راته نصیب کړي. لیکن دا چې ماحول په موږ باندې غالب ده، دغه لیار مجاهده غواړي. مجاهدي توان په عامو خلکو کې نشته. نو د دغه وجنه علما کوشش کوي چې یو آسانه لیار د خلکو د اصلاح او د راحت او د سکون لپاره په داسې انداز باندې وچړي چې هغه خلک دغه خبرې ته آماده شي، څه بوج په دې باندې نه وي، نه ډیر مال پکې لګېږي، نه د بدن ستړی پکې راځي. صرف او صرف دا چې سړی الله طرف ته راجع کېږي، نو آسانو نقطه دا د خیال بدلولو ته ضرورت ده. هر انسان سوچ کوي، دا خیال د انسان بے اختیار لګیا د خپل فعالیت جاری ساتي، خو د چا خیالات په فضولو شیانو کې عبث تیریږي، د چا خیالات په ګناهونو کې ډوب دي. د دغه وجه نه اصل هدف د موږ نه پاتې ده. دا خیال چې بدل شي مشکل آسانه ده. سیدنا ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه ته حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یا ابا ذر ته څه خیال کوې؟ غنا ډیروالی د مال ته ویل کېږي چې د چا مال ډیر وي هغه سړی غني ده. ده ورته ویلې او بالکل. وایي ته